په تاریخ کې پړومبي ځل یحیی افریدی چې د افریدو د سیمې د افریدو د خاورې د افریدو بچی پړومبي ځل چیف جسټس جوړ شوی دی. اوس د دې چیف جسټس نه د خلکو څه تمه ده، څه امید ترې ساتي؟ زه خو دا وایم چې د ټولو نه غټه تمه ترې دا ده چې دغه پنجابیانو نه مونږ خلاص کړي. دغه د شاباس ټوله چې کومه ده، دغه د گنجي ټوله چې کومه ده، کم از کم چې د دې نه خلاص کړي نو دا زمونږ دپاره ډېر لوی کار دی. نوی چیف جسټس یحیی افریدی د ټول پاکستان جوړ شوی دی. د ده نه د خلکو څه امید دی؟ د پی ټی آی ولته دا امید ساتي چې عمران خان به را آزاد کړي، او دغه شانتې د نورو خلکو ته ډېر زیات امیدونه دي، خاص کر د پښتنو، ځکه چې د پښتنو کم قامي عدالت لګېدلی و دا په خیبر کې د افریدو په خاوره کې لګېدلی و. اوس د افریدو د خاورې یو بچی چیف جسټس جوړ شوی دی. نو زمونږ د دغه چیف جسټس نه دغه یو امید دی، دغه یو تمم دی چې کم خلک ورک شوي دي، کم پښتانه ورک شوي دي، چې دغه پښتنو له ریلیف ورکړي، دا ریلیز کړي او دا راخلاص کړي. ځکه چې د هغې کیسونه په همدغه های کورټ کې، سپریم کورټ کې چلیږي. علي وزیر دی د پی ټی ایم ته خاص کر په غټه سطح باندې دغه امید، دغه تمه ده چې کم د پی ټی ایم ملګري نیول شوي دي چې دا راخلاص کړي. کم بېګناه هغه که سیاسي دي او که غیر سیاسي دي چې هغه راخلاص شي. نو د یحیی افریدي نه د خلکو ډېر زیات امید دی او تمه ده چې دا به انشاءالله د پاکستان دپاره ډیر زیات اهم کارونه کوي. ځکه چې د دې نه مخکې کم چیف جسټس راغلی و فایز عیسی، دغه د ختم نبوت مسله هم څېړلې وه چې په هغې باندې د جمعیت علما اسلام قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هم ایکشن اخیستی و او های کورټ لپسې تللی و چې بیا ترې چیف جسټس معافي غوښتې وه. نو دغه د اسلام په هکله باندې هم څه خبرې ښې نه وې او دغه شانتې د پښتنو په حوالې سره هم ډېرې خبرې ښې نه وې. اوس چې کم نوی چیف جسټس یحیی افریدی جوړ شوی دی، نو دغه یحیی افریدي ته زمونږ دغه ریکویسټ دی، دغه یو پیغام ورکو چې کم از کم د افریدو نوم ونه شرمې، د افریدو نوم اوچت دی او نور یې اوچت کا، چې د خلکو تا نه کومه تمه ده، ستا چې کم کار دی، قانوني کم کار دی، هغه اختیار کا چې چا په دباو کې را نشي، د چا په رشوت کې را نشي، او دغه پاکستان دپاره، د دغه عوامو دپاره، خاص کر د پښتنو دپاره دغه آواز اوچت کې او ته آواز جوړ شي. نو انشاءالله چې ستا به نوم هم دلته جوړ وي او انشاءالله الله به هم درنه راضي وي. نو انشاءالله چې په دې دنیا به هم نوموری ګرځي.